په حدیث شریف کې راځي چې کوم انسان د لمانځه پابندي کوي حق تعالی تبارک وتعالی د دې په بدله کې د 15 خصوصي عزت ورکوي. اول په دنیا کې د دس غربت او تنگدستی لري کوي. دویم د قبر عذاب د دس لري کوي. دریم د قیامت په ورځ د عمل نامه پر استه لاس ملاویږي یعنی د به نجات ملاویږي. سلرم دغه کسب د پولیسرات پر لار باندې د بجلی په شان تیریږي. پنځم بغیر حساب کتاب جنت به داخليږي. په حواله سره کتاب الکبائر صفحه 43 کې دا حدیث شریف راغلی. نو پکار د عزتمنو مسلمانانو چې لمونځ په هیڅ حالت کې قضا نه. ډېر داسې کسانان شته چې په معمولي شي سره د لمونځ قضا کوي د لمانځه پروا نه ساتي. نو پکار دی چې د لمانځه پابندي وکړو، په هر حالت کې لمونځ ادا کو، په معمولي شي سره لمونځ نه قضا.